مسلمانانو چې د چا کینسر وي یا د هغه جزام بیماری وي یا هیپاټایټس وي او یا د کرنګ لا علاج بیماری د پاره یو دم در تخیمه ان شاء الله تعالی کم سړی چې هغه دعا وایو په هغه مریض باندې یعنی دم کې شوب پکې پروردگار عالم به د شفای کامله ان شاء الله تعالی دا نصیب کړي هغه دعا د ځان سره یاد ساتي درې پیری به درود پاک مبارک مخکې وای او بیا به 15 پیری هغه دعا وای بیا به اخر ته درې پیری درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې وای ان شاء الله تعالی لا علاج بیمار د پاره او خصوصا د کینسر د پاره دا دعا ډیره مفید ده دا هغه دعا ده چې عیسی علیه السلام مبارک په مادرزده یعنی پړون باندې او یعنی برګي والا باندې با هغه دم چې چوکون هغه د ادم دی او د کینسر د پاره ډیر زیات مفید دی هغه دعا دارم اللهم انت اله من في السماء واله من في الارض لا اله فيهما غيرك وأنت جبار من في السماء وجبار من في الأرض لا جبار فيهما غيرك وأنت ملك من في السماء وملك من في الأرض لا ملك فيهما غيرك قدرتك في الأرض وقدرتك في السماء سلطانك في الأرض كسلطانك في السماء أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم انك على كل شيء قدير عزتمند مسلمانانو کم سړی چې دا دعا 15 پیری وای مخکې وروسته د 3 پیری درود شریف وای او د کینسر بیمار وي هغه په دا چوب کې ان شاء الله تعالی هغه ته الله تعالی دا شفا ورکړي